جی ګرانو کتونکو د ټیم کې تاسو کتئ شئ چې موږ راغلي یو د فردوس سبزي منډۍ ته. یو ډیره مشهوره سبزي منډي ده او ډیره د رش نه ډکه وي. روډ خراب دی، لږ باران وشي اوبه ولاړې، دکاندارانو ته مشکلات دي. کم خلک چې سبزیانو اغوښتو له راځي هغوی ته مشکلات درپېښ دي. د دې ځای صدر سره به هم موږ کوشش کوو چې خبرې اترې ورسره وکړو. غټ ګاډي واړه ګاډي ټول په دې باندې ځي. یو ډېر ټریفک والا روډ یې ترنه جوړ کړی دی. راځئ جي د فردوس سبزي منډۍ صدر موږ سره موجود دی. دوی سره به موږ خبرې اترې کوو چې کوم مشکلات دوی ته غټ مشکلات دوی ته راپېښ دي. هغې حوالې سره تاسو ووایئ جي. بسم الله الرحمن الرحیم. او زما نوم شاهد خان افریدي دی او د تاجر انصاف د کې پي کې نایب صدر یم او د فردوس سبزي منډۍ د دکاندارانو نمایندګي کوم. نو تاسو خبره دا وکړه د ستونزو سره زموږ دلته ډیره زیاته مخه ده، خصوصا په خاص توګه باندې به زه ووایم زموږ دا روډ چونکې د دې روډ متعلق زموږ 10 کاله کېږي چې موږ جړاګانې فریادونه کوو، خو چونکې عمل درآمد پې نشته. یو ځل یې موږ میر صاحب راوستلو، زبیر علي صاحب، هغه راته دنیا اعلانونه وکړله چې دا کوم دا کوم دا کوم، خو تر اوسه پورې یو کار هم نه دی کړی. هغې نه بعد هم بیا دوباره بیا ویزټ ورکړو، خو هغه غریب هم مجبوره دی. هغه وایي چې موږ سره فنډ نشته، حکومت وخت چې دی موږ ته فنډ نه راکوي، زموږ چې کم حق دی نو موږ له یې نه راکوي. نو مونږ وایو چې حکام بالا نه زمونږ دا یو ریکویسټ دی، درخواست دی چې برای کرم د ډسټرک ګورنمنټ سره د ټاون ون سره زمونږ په 20-25 ګز فاصله کې دا دلته دا یو علاقه ده او په دې کې مطلب دی چې زمونږ په داسې حالاتو کې یو چې د واڼې دلته صفایانې نشته دی. دا وګورئ دا دلته چې کومې اوبه او کومه ګندګیري ده دا د واڼې ګنده اوبه دي. نو مهرباني دې وکړي شي چې زمونږ دا فریاد دا دې واورېدلی شي او په دې د عمل درآمد وشي او دا روډ دې جوړ کړی شي. کوم میټروپولیټن والے چې کوم دي نو هغوی د دې طرف چېرته کې رخ کړی دي راغلي دي. نو میټروپولیټن والا خو به دا ووایم چې هغې خو راځي هغه خپله ډیپټي خو کوي، خو چونکې د روډ سایډ له زموږ بار بار دا درخواستونه ورکړي شوي، ویناګانې شوي دي، خو تر اوسه پورې په دې باندې عمل درآمد نشته. زموږ بدقسمتي دا ده که کله موږ ووتو جي ټي روډ له ووتو یا د بهر روډ له روډ هم بند کړو، نورو مسلمانانو له هم تکلیف او ضرر ورسولو، که په هغې کې بیماران وي که هغې کې سټوډنټس وي او روډونه هم بند کړو، اورونه مو لګول. د هغې نه بعد به زموږ مسله اورېدل کېږي، ځکه چې ستاسو وړاندې ده څنګه چې د میر صاحب او د منتخب چیرمنانو سره کم کار وشو، د هغې نه بعد د هغې مسایل بیا واورېدل شي. د هغې نه مخکې چې کوم خلک په طریقه او د قانون د لارې مطابق یو کار کوي هغه نه اورېدل کېږي او نه په هغې باندې عمل درآمد شته. د دې ځای چې کوم مشران دي جی هغوی له ورغلې فریاد هم کړی دی. د دې ځای مشران خو دا دي چې مونږ تر ډي سي پورې اي سي پورې اي سي صاحب پورې چې څومره دي ډایرکټر زموږ چې ایست دی د هغې پورې. نو د دې ځای خو به مونږ دا ووایو چې ټول نه غټ مشر بس په نن وخت کې خو لکه میر صاحب دی، ځکه چې دا هر څه د میر صاحب انډر دي او هغه ته هم وینا کړې ده. ځان سره منتخب ایم پي اے اجاز خان هم راوستی و، خو د هغې باوجود هم پیسه عمل درآمد تر اوسه پورې نه شي. بس هغه زباني جمع خرچ خبرې چې دا کوم دا کوم دا کوم، خو تر اوسه پورې هېڅ سم هم نه دي شوي. که یقین وکړه د هغې چې کومې خبرې دي که نه نو هغه که د ویټ په حساب باندې په منونو باندې د هغې هغه خبرې دي، خو عمل درآمد پې تر اوسه پورې لا نه دی شوی او نه پې کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دلاور خبرې کوم د سبزي منډۍ یو دکاندار یم. یاره جي دا تقریبا د 10 کالو مخکې خبره ده، دا روډ پوخ شوی دی. 10 کاله وشول دې ځای زموږ د نکاسۍ ډېره غټه مسله ده، زموږ بو نه وځي بغیر بارانه موږ ته اوبه دلته کې په سړکونو کې ولاړې، جامې زموږ پلیتېږي، د مانځه او د اوداسه زموږ د غټ تکلیف دی، ځکه چې په بېلمازه جامو باندې موږ منځونه کوو د روډ د وجې. اسپې میتیزې وکړي نو اوبه پکې ډنډي هغه نور هم بېلمازه شي نو زموږ پې جامې هم څښا کېږي. 10 کاله وشو موږ ته د روډ باندې ډېره غټه تکلیف دی، د اوبو نکاسي زموږ غټه مسله ده، زموږ اوبه نه وځي. موږ پکې 2-3 پیرې میر ته دعوت هم ورکړی دی، هغه دلته کې راغلی هم دی، خو بده مرغه زموږ قسمت دا خراب دی چې موږ یو جټ خلکي بې تعلیمه او پریویټ خلکي نو زموږ اواز اوسه پورې مخکې ونه رسېدو. زموږ حق جوړېږي. فردوس په پېښور کې یو نامور ځای دی جي، او هغه جي ټي روډ دی، دې غاړه شیباغ دی، ښار یې ده او دلته کې داسې ماحول دی ته وایې که دا یو شاړه یو میره ده. د روډ د وجې موږ ته ګاګ نه راځي، ځکه چې مشکلات دی او باقي تکلیف هم ډېر زیات دی. نکاسۍ غټه مسله د نکاسۍ د موږ ته نالۍ نشته، نالۍ ټولې بندې دي، دې صفایي هم پکار ده.
چې دا غټ ګاډي واړه ګاډي رکشې هم په دې لاره باندې تېرېږي چې دلته کې ټول لوکل خلک د کورونو دپاره راځي سبزی نه لي دکانداران سار کې راځي 2-3 دړۍ سودا لي همدا پرچون منډۍ دی چې پرچون کار کېږي اکثر مریض پیښ شي نو روډ د وجې ګاډی تللی نه شي رش جوړ شي نو ډېر کافي تکلیف دی مونږ خو خیر دی د ملک بچي زمونږ حق شته دی چې مونږ ته خیر د لږ سهولت خو راکړي که نه لږ سهولت خو مونږ له راکړي دا روډ دی تقریبا یو 300 فوټ کې وي چې دا خو مونږ ته ټیک شي نکاسي زمونږ سیټ شي بامبو اوبه زمونږ نشته دي جي دلته کې مونږ کولر راډکو په 50 روپۍ یو کولر د فلټر وال راوړو د بامبې حق زمونږ شته دی چې مونږ ته حکومت ولګوي میئر صاحب یې ولګوي خو میئر صاحب مونږ 2-3 پیرې دعوت ورکړی هغه دغه وایي چې یاره ما سره فنډ نشته دی نو تاسو سره فنډ نشته دی چې مونږ له به دا کار څوک کوي خاص زمونږ ګورنمنټ ته دا خواست دی چې خیر دی په مونږ د رحم وکړي مونږ تاسو سره په هر تعاون کې ولاړي خو زمونږ په دې حال باندې تاسو لږ رحم وکړئ جي چې مونږ ته نکاسي برابر شي مونږ ته روډ برابر شي مونږ د تاسو نه دغه غوښتنه دغه ډیمانډ دی جي صدر صاحب داسې خو هم وینا په اورېدو کې راغلی وه چې دا سبزي منډي ور دې نه د دې ځای نه منتقل کېږي انقلاب ته دا څه خبره وه جي د ټولو نه مخکې خو دا خبره داسې وه چې زموږ په خپل هم په ډه کې ډېر زیات هغه یو خوف پیدا شوی و زما د ټولو دکاندارانو هغې یو غیر قانوني نوم دې ته ورکولو چې غیر قانوني منډی چونکې بیا زمونږ په دې کې اعلی حکام سره میټینګ وشو زمونږ اے سی سیټي صاحب سره اے سی کینټ سره بشارت حسین صاحب سره زمونږ په دې لیول باندې میټینګ وشو هغې ته مونږ دا ووایي چې دا دلته د هر سړي خپل ملکیت دی جایداد دی او په دې کې دلته پرچون کار کېږي چونکې دا منډی اوس نه ده پاتې منډی تلې ده د انقلاب روډ نه هلته نه موږ په هول سیل کې سودا وکړو او دلته چونکې زما د تلې والا کیلو او نیم کیلو د پاو خرڅېدلو والا خلک دي چونکې دلته اکشن نه کېږي کوم ځای کې چې اکشن کېږي هلته منډی وي دا منډی نه ده پاتې شوی او دا موږ قانوني دلته خپل یو روزګار کوو نو هغې بیا موږ ته یقین دهاني وکړله بیا هغې موږ ته نامینیټ کړلو چې شاته دلته په دې مین روډ شیباغ روډ باندې د ټاون ون مخې له دلته د شپې یو منډی لګي نو غیر قانوني منډی هغه ده او هغې وي چې موږ به د هغې خلاف بیا کاروایي کوو چونکې چې تاسو په خپل دوکانونو کې ناست وئ تاسو دپاره څه نشته دی بل د دې سره زه یو خبره ایډ کوم چې تاسو زه د کیمرامین صاحب ته دا یو عرض کوم چې لږ د خپلې د کیمرې په یو جلک کې دا یو شی وښیي چې دا کمې اوبه دا کم ګند دی دا ټول د ډرین دی او دلته دا مکمل دا ډرین دی دا کمپلیټ بند دی نو زمونږ دا فریاد دا جړه دا د واورېدل شي او په دې دې نه مجبوره کوي چې سبا مونږ هم د نورو خلکو په وړاندې د هغې په شانتې مونږ دلته د روډونو ته وځو او دا روډونه بند کړو د هغې نه بعد به بیا زمونږ مسلې هوارې کېږي نو زه وایم چې د روډ بندېدو نه مخکې زمونږ دا مسلې هوارې شي ځکه چې مونږ څه د انډیا نه یو راغلي او نه دا علاقه په انډیا کې راځي او نه دا مطلب دی چې مونږ په د انډیا په خاوره کې پراته یو دا مونږ الحمدلله محب وطن پاکستاني یو مونږ دلته ورکوو د هر قسم انکم ټیکس پراپرټي ټیکس سیلز ټیکس دا ټول مانه کټۍ کېږي او زه دلته ورکوم نو زه چې یو ټیکس پییر یم نو پکار دی چې زما مسلې هم دلته هوارې شي جی کتونکو دې ټیم کې موږ سره موجود دی د سبزي منډۍ سینیئر نائب صدر حیدر صاحب دوی سره به موږ د دې مسلو باره کې خبرې اترې کوو چې دوی ته کومې داسې غټې غټې مسلې پرې بازار کې راپېښې دي جی نوم حیدر دی سبزي منډۍ صدر یم او موږ ته مین کومه مسله چې دا د سړک ده دا مونږ زبیر علي مو راوستی و هغې مونږ سره ډېرې وعدې هم کړې وې چې تاسو له به سړک هم جوړ کړو د خیره سره سټیټ لیټونه به مو لګوو داسې د اوبو ډېرې وعدې کړې خو بس کار جو کې ونه شو بیا دا واڼۍ د دې واڼۍ هم ډېره غټه مسله جوړه کړې ده بس ډب شي او اوبه ترې ټولې بار ناولي اوبه بار راوځي څوک چې مانځه لځي هم بېلمانځه کېږي مین مسله هم دغه یو واڼۍ ده مین مسله هم دغه سړک دی زبیر علي ته مونږ بیا هم درخواست کوو چې څه کېدی شي دا سړک د فورا دغه شي بیا پکې دا آصف له ورلو دا زمونږ ایم این اے د څه دی دې له ورلو نو دا ما ته وایي چې دا پنډ خو ما سره دا د ایریا ما سره نه ده نو ما څنګه تا سره نه تا ګټلی هم ده بیا وایي چې ما سره دا ایریا هم نه ده نو بس افسوس دغلته هم راشي که نه د دې حکومت نه چې باران وشي نو کوم مسلې چې باران وشي انشاءالله دې کې بیا یو هفته دوه هفته دلته خلک ښکار نو دونه غټ 3 فوټ دلته خټي بیا هغه مونږ خپل دغه باندې اوچتو که نه اپنی مدد اپنی ټهت باندې دا مونږ بیا اوچتو خپل جی دا روډ د دې سبزي منډۍ نه داسې قسم روډ جوړ کړی شوی دی چې په دې باندې ټرافیک هم رواني نو آیا دا د ټرافیک دپاره دي بالکل ټرافیک دپاره ولې نه دلته غټې غټې پلازې دي
کوم دا چونکې مخکې دا خو دلته چې کوم کله بي آر ټي نه وه که نه نو دا روډ ډېر دغه و چې بي آر ټي راغله نو دا روډ جي ټي روډ نه کټ شو اوس هسې عام یو سروس روډ دی بس کې بس موږ دا خواست وکړو ټول مشرانو نه وزیر اعلی وغیره وغیره څونه صاحبان دي دا یو وخت دپاره تاسو راشئ د دې وخت حالات وګورئ د دې ځای حالات وګورئ چې خلک څونه په تکلیف کې دا ځای نه وځي دونه خټې چې هغه دغه خبره چې څه به درته ووایو چې دا خو چې تاسو په خپله راغئ وکتو نو د دې دپاره مهرباني وکړئ په دې دا خو د خوراک شیزونه یې مونږ د ټولو هایجینیک شیزونه یې پکار دي چې دا ځایونه خو ډېر ښایسته صفا سوتره وي د پیښور د ټولو نه غټه سبزي منډي فردوس سبزي منډي ده مشکلات دي پکې ډېر زیات عوام ته درپېښ دي څه ویل غواړئ یاره جی مشکلات خو دومره ډېر دي چې مونږ یې سم نشو ویلی مونږ په دې 5-10 منټ کې د منډۍ راننوت اول خو د دې خلکو چې کم دی تازي یعنی اخلاق دومره بد اخلاقه دي چې زه یې سم نشو ویلی او بره نه مهنګایي دومره دی چې یو شي له ورشي پوه شوې چې د دوی چې 200 نه مونږ ووایو چې زموږ د نن کم بجټ دی دا به څنګه مونږ دې کې کنټرول کور کوو نو دا خو تکلیفات دي نو موږ ګورنمنټ بس ستړي شو زیاتي نور څه نشي ویلی اړه مې چې کم دی پړسېدلی دی بس هغه وار سړي ته پته دی چې دا څه کېږي او څه لګیا دی موږ ته اوسه پورې هېڅ نه ریلیف میلاو شوی دی او نه به میلاو شي او نه داسې ما چېرته لیدلي په دې ژوند کې نو واورېدل چې د تېرو لسو کالو نه دوی ته د روډ د ټولو نه غټه مسله درپېښه ده په هغې باندې اعلی حکام چې کوم دی نو هېڅ ایکشن نه اخلي او دوی اپیل کړی دی چې دوی ته دا روډ پوه کړی شي کیمرامین توفیل احمد سره رینا ګل پیام خیبر پیښور